ټول ناول موږ تاسو ټول په دې خبر د الله شکریا ادا کول پکار دي چې الله جل جلاله موږ تاسو خپل کور ته راوست چې موږ د الله څومره شکریا ادا کړو دا شکریا ادا کول وکړي تاسو په الله یقین وکړئ د الله دې کور ته به هغه سړی راځي چې د چا سره الله محبت کوي چې د چا سره الله محبت نه کوي هغه ته جمعات ته د راتلو توفیق د سره نه ملاوي زموږ ستاسو جمعات ته راتلل په جمعات کې کېناستل دا د دې خبرې علامه او دلیل دی چې د الله زموږ سره مینه ده الله زموږ سره محبت کوي په دې وجه باندې الله موږ په خپل کور کې کېنوي په خپل کور کې الله جل جلاله په کېناستو سره زموږ ایمان ته هغه ترقي را نصیب کوي او بیا دا هم ډیره لویه د کمال خبره ده چې دا پیغام دا خبره یوازې ستاسو غوږونو ته نه ده در رسېدلی بلکې دا کم خلک دا څونه چې دلته ناست دي د دې نه زیات د دې خبرې نه خبردار دي چې په دې جمعات کې درس کیږي د عقیدې د تحفظ خبرې کیږي خو هغې خلکو ته د کېناستو توفیق نه میلاویږي دا الله موږ ته توفیق راکوي لا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة ثابت بأحد إلا بالله هیڅ یو انسان په خپل قوت طاقت سره نه نیکي کولی شي او نه یو انسان په خپل قوت او طاقت سره د ګناه نه بچ کېدی شي هله به انسان نیکۍ ته نږدې کېږي چې کله د الله توفیق شامل حال شي او هله به یو سړی د ګناه نه بچ کېږي چې کله د الله جل جلاله توفیق شامل حال شي بیا زموږ ستاسو چې د کم دور سره مخ دی دا دور انتهایی زیات د فتنو نه ډک دور دی نبی علیه السلام مبارک د دې دور په باره کې خبر ورکړی چې په دې کې به دا فتنې داسې په تیزۍ سره راځي او دومره زورورې فتنې به لکه څنګه چې د سمندر دا چپې په زور باندې راځي یوه چپه لا ختمه شوي نه د هغې نه بعد بله چپه راشي او د خلکو خیال دی چې دا چپه د سمندر تیزه ده حالانکه د هغې نه وروستو چې کومه چپه را روانه هغه د هغې مخکینۍ نه هم تیزه نو دې کې اشاره نبی علیه السلام مبارک دې خبرې طرف ته کړې ده چې په تاسو باندې به دومره فتنې راځي چې د هغې فتنو څه شمار به نه معلوم تاسو دا خبره په خپل ذهن کې کېږدئ چې دا فتنې به کمیږي نه بلکې دا فتنې به نورې هم سیوا کېږي دا د فتنو یو سیلاب دی دا سیلاب به په دې سیلاب نه ختمیږي د دې سیلاب نه به طوفان جوړ شي او دغه طوفان به د قیامت سره ټکراو شي بیا به قیامت واقع شي الو به دا فتنې ختمیږي په هغې فتنو کې د ټولو نه لویه فتنه په دې زمانه کې د قادیانیت فتنه ده قادیانی هغه سړی دی چې د دې خبرې دعوه وکړه وی زه د پیغمبر علیه السلام نه وروستو پیغمبر جوړ کړی شویم او دنیا ته رالیږلی شویم او په هغې سړي باندې چې د هغه نه نوم مرزا غلام احمد قادیانی دی تاسو په الله یقین وکئ په هغه باندې په دنیا کې په لکاو خلکو ایمان راوړی دی حالانکه د ختم نبوت عقیده دا یوه داسې محکمه او مضبوطه عقیده ده چې دا بالکل د شک شبهې گنجایش نه لري په مانځه کې کمی معاف کېدی شي په روژه کې کمی معاف کېدی شي په ذکر تلاوت کې کمی معاف کېدی شي په حج کې کمی معاف کېدی شي خو په عقیده کې کمی بالکل د معافۍ قابل نه دی په عقیده کې الله کمی نه معاف کوي د عقیدې کمی دا د اسلام د دایرې نه بهر وتل دي لکه مثال په طور ختم نبوت عقیده دې ته ویلی کېږي چې زمونږ دا یقین چې د آدم علیه السلام نه واخلی تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې الله څومره پیغمبران را لېږلي دا ټول په ټوله پیغمبران حق وو د انسانیت د هدایت دپاره الله یوه لویه سلسله د نبوت شروع کړه هغه سلسله د نبوت د آدم علیه السلام نه شروع شوه او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوه د ختم نبوت مطلب دا دی چې د انبیاو کم تعداد الله پاک دنیا ته رالیږو هغه تعداد په نبی علیه السلام مبارک باندې ختم شوی دی د نبی علیه السلام مبارک نه وروستو بل هیڅ یو نبی به دنیا ته نه راځي په خپله نبی علیه السلام مبارک فرمایي نبی علیه السلام وایي زما او د نورو انبیاو مثال د یو هغه سړي دی چې هغه یو بهترین کور جوړ کړی دی
ډېر ښایسته کور یې جوړ کړی دی، په هغې کې هېڅ کمی نشته. خلک چې هغه کور ته ګوري حیرانېږي، خو د هغې کور په ګوټ کې د یوې خښتې کمی دی. خلک تعجب کوي چې په دې ځای کې دا خښته ولې نشته. نبي علیه السلام مبارک فرمایي هغه خښته زه یمه چې الله په ما باندې د نبوت دا ټوله سلسله ختمه کړه. او بیا نبی علیه السلام مبارک دا مو فرمایل سیکون فی امتی 30 کذابون، زرد چې زما په دې امت کې وه 30 داسې کسان پیدا شي چې هغه به دروغجني، هغه به د الله دشمنانی، هغه به د دې خبرې دعوه کوي كلهم یزعمو، ټول به دا دعوه کوي انه نبی، د هر سړی به وایي چې زه نبی یم. خو نبی علیه السلام مبارک فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري پیغمبر یم، زمانه وروستو به بل هیڅ پیغمبر دنیا ته نه راځي. لکه د فتنو اهمیت نبی علیه السلام مبارک مونږ ته په خپل احادیثو کې دومره بیان کړی دی چې نبی علیه السلام مبارک د قیامت د ورځې پورې هره فتنه بیان کړې ده. تر دې پورې نبی علیه السلام مبارک دا هم فرمایلی چې حضرت امام مهدی محمد دی به دنیا ته راځي، دا به زما د خاندان نه. نبی علیه السلام مبارک د هغه د مور نوم هم ذکر کړی چې د هغه د مور به څه نومي. نبی علیه السلام مبارک د عیسی علیه السلام د راتلو ذکر کړی چې عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي، د دجال سره به مقابله کوي، دجال به مرداري، یهودیت او عیسایت دا به ختمي. عیسی علیه السلام به مدینه منورې ته ځي، په نبی علیه السلام مبارک باندې به سلام کوي، نبی علیه السلام مبارک با د سلام جواب ورکوي. نبی علیه السلام مبارک دا هم بیان کړي عیسی علیه السلام به نکاح کوي، بچی به یې کېږي. نبی علیه السلام مبارک دا هم بیان کړي د عیسی علیه السلام په برکت سره به الله اسلام ته غلبه ورکوي، اسلام به ترقي مومي، په مخ د ځمکه به مسلمانان غالب کېږي. نبی علیه السلام مبارک دا هم بیان کړي چې عیسی علیه السلام به په خپل مرګ باندې مري. بیا نبی علیه السلام مبارک دا خبره هم ذکر کړې ده چې دا عیسی علیه السلام به زما سره په روضه کې دفن کېږي. اوس ټولې اهمې خبرې نبی علیه السلام مبارک بیان کړي. وستاسو وای چې نبوت اهم منصب دی او کنه دی. که چرته د نبی علیه السلام مبارک نه وروستو بل پیغمبر راتلی نو نبی علیه السلام به خبر ورکړی که به یې نه ورکړی، خامخا به یې خبر ورکړی، بلکې نبی علیه السلام مبارک به داسې ویلي وو چې په یوه زمانه کې به پلانکې چې د پلانکې زوی به پلانکې علاقې ته د خلکو د پاره به پیغمبر را لیږلی کېږي، تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ، په هغه باندې ایمان دا به د کامیابۍ سبب او ذریعه. خو نبی علیه السلام دا نه دی بیان کړي چې یو سړی به راځي د هغه به دا نومي، د پلار به یې دا نومي، پیغمبر به یې تاسو په ایمان راوړئ. بلکې نبی علیه السلام مبارک مونږ ته دا خبره بیان کړې ده چې زمانه وروستو په دې امت کې 30 داسې کسان پیدا کېږي چې هغه به د دې خبرې دعوه کوي چې زه نبي یم. او یاد ساتئ چې چا په دغه کس باندې ایمان راوړو دا سړی د ایمان د دایرې نه بهر دی، دی کافر دی، دی مرتد دی، د خبره خلاصه شوې ده. بلکې امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله دا فرمایي چې د ختم نبوت عقیده دا یو محکمه او مضبوطه عقیده ده. د قرآن مجید په 110 آیاتونو کې الله د نبی علیه السلام مبارک د ختم نبوت عقیده ذکر کړې ده، او په احادیثو کې تقریبا 200 احادیث په دې خبره باندې نبی علیه السلام مبارک ذکر کړي چې زه آخري پیغمبر یم، زمانه وروستو به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. وس دا دومره یقیني محکمه او مضبوطه عقیده ده. که چېرته یو سړی را پیدا شو هغه دعوه د دې خبرې وکړه چې زه نبي یم، او یو مسلمان ته تپوس وکړو چې ستا په نبوت باندې دلیل سره، امام صاحب وایي دا سړی کافر شو ځکه د نبی علیه السلام په آخري پیغمبر کېدو کې شک وکړو. د یو غلط سړي نه، د یو دجال او د یو کذاب نه د نبوت د دلیل مطالبه وکړه. د نبوت د دلیل مطالبه کول دا په دې خبره دلالت کوي چې د دې سړي عقیده محکمه نه ده، ځکه دی د هغه نه تپوس کوي چې ستا په پیغمبرۍ دلیل څه دی. نو عقیده نبی علیه السلام مبارک مونږ ته دا کلکه او محکمه راکړې ده چې نبی علیه السلام مبارک سره جي آخري پیغمبر دی. د نبی علیه السلام مبارک نه وروستو به دنیا ته هیڅ یو پیغمبر نه راځي، ځکه رسول الله مبارک فرمایي زه او قیامت نبی علیه السلام یې موږ دواړه یو بل ته داسې یو. یعنی نبی علیه السلام وایي زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نشته.
بل امت نشته. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي زه په نبیانو کې په پیغمبرانو کې خاتم النبیین یم، په ما باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي او تاسو ای زما امتا تاسو آخري امت یی، ستاسو نه وروسته به بل هیڅ امت په وجود کې نه راځي. او بیا نبی علیه السلام مبارک دا هم فرمایلی چې زه آخري پیغمبر یم. نبی علیه السلام مبارک وایي زما جماعت دا د انبیاو په جماعتونو کې آخرنی جماعت دی، یعنی زمانه وروسته به بل پیغمبر نه راځي. چې بل پیغمبر نه راځي نو پیغمبر جماعت به نه جوړیږي. لہذا نبی علیه السلام وایي زما جماعت دا آخري جماعت دی، د دې نه وروسته به د پیغمبرانو جماعتونه نه جوړیږي. خو هغه محکمه او مضبوطه عقیده چې پای کې بالکل د شک او د شبهې گنجایش نشته. تاسو په الله یقین وکئ چې نن زمونږ په عقیده باندې حمله کوونکي، زمونږ ایمان لره بربادون کی، زمونږ په ایمان باندې ډاکه اچون کی، زمونږ په ایمان باندې هغه نقصان لګون کی، عیب لګون کی، نن په دنیا کې دومره ډیر دي چې په مختلفو طریقو سره مونږ ته د دې خبرې تأثر راکوي چې عیسی علیه السلام مبارک مړ دی، دنیا ته به نه راځي. د دې خبرې تأثر راکوي چې د دجال په باره کې څومره خبرې خلک ذکر کوي، وایي دا ټول په ټوله خبرې دروغ دي. حالانکه د دې خبرو نه انکار کول د احادیث متواتره نه انکار دی، د عیسی علیه السلام د راتلو نه انکار کول دا د قرآن د آیتونو نه انکار دی. که چرته د یو سړي په مخ کې چا دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام مړ دی، دنیا ته به نه راځي، دجال نشته، او دې سړي دا خبره تسلیم کړه، دړنه یې ومنله، اگر چې په ژبه یې څه نه دی ویلي، دا سړی د اسلام د دایرې نه بهر دی، د اسلام پرېښود دی، ده ته به هسې ځان مسلمان ښکاري. دی به هسې جومات ته راځي، منځونه، ذکرونه، تلاوتونه، اودسونه او ښې خبرې به کوي، د ده د سر د اسلام سره څه تعلق نشته، د خو اسلام پرېښودی دی. نو بس هغه محکمې عقیدې، هغه مضبوطې عقیدې چې 1400 کاله پای کې د شک شبهې گنجایش نه و. خو په دې فتنو په دور کې موږ ته خلک د قرآن په نوم باندې دوکه راکوي، موږ ته خلک د احادیثو په نوم باندې دوکه راکوي. یو سړي به ځان ته کلاو کړی قرآن، تا ته به وایي زه تا په قرآن پوه کوم، خو دا سړی چې د قرآن تشریح کوي، دا د احادیثو نه خلاف کوي، دا د خپل عقل نه کوي، دا د خپلې خېټې نه کوي، نو که چا د دې سړي سره د قرآن دغه تشریح دغه تفسیر ومنو، دا مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي دی پې هم د اسلام د دایرې نه خارجېږي. په دې وجه یو درخواست مې تاسو ته دا دی چې هر چا درسونه په موبایلو مه اورئ، د هر چا نه قرآن په موبایلو کې مه زده کوئ، د هر چا درسونه په موبایلو باندې مه اورئ، د هر چا کتابونه مه ګورئ، هر سړي ته استاد مه وایئ، تر څو پورې چې د یو سړي په باره کې تاسو ته د دې خبرې یقین نه شوی چې دا سړی کامل مسلمان دی. ځکه په دې موبایلو باندې درس کوونکي په لکاو په زرګاو دي او بېشماره دي چې هغو ځان ته کلاو کړي قرآنونه یي، خو هغه چې د قرآن کومه ترجمه کوي تاسو په الله یقین وکړئ دا ترجمه بالکل غلطه کوي. ځان ته یې کلاو کړی د احادیثو کتابي، تا ته وایي زه تا د رسول الله مبارک په احادیثو پوه کومه، خو هغه احادیث تا ته بالکل غلط بیانوي او په داسې انداز کې به یې درته بیان کړي چې ته به حیران چې ته به چې لکه واقعي دې سړي ما ته صحیح قرآن بیان کو. او که تا د هغه سره دغه خبره ومنله ستا د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او د خفګان خبره دا ده چې پخوا به یو سړی کافر شو، خلکو ته پته لګېده چې پلانکې مرتد شوی دی، پلانکې کافر شوی دی، خلکو به ځان ساتو. اوس په موږ کې د هېچا پته نه لګي چې څوک مسلمان، څوک کافر، څوک په دین، څوک بې دینه، څوک د رسول الله مبارک لمن نیونکي او څوک د رسول الله مبارک لمن پرېښودونکي، څوک د صحابو ته په نقش قدم تلونکي او څوک د صحابو خلاف په نقش قدم باندې روان، هېڅ پته نه لګي. ځکه د عقیدې اهمیت خلکو ته نه دی معلوم، د عقیده خلکو ته ضروري شی نه ښکاري. په دې وجه باندې خلک کوشش دا کوي چې د هر هغه سړي نه دین زده کړي چې کم سړی خلکو ته په دین کې سهولیات پیدا کوي. خلک وایي یار دا سړی مونږ ته په دین کې سهولت پیدا کوي. لکه زه تاسو ته یو مثال پیش کوم. د روژې په میاشت کې یو سړی دی چې هغه ته قرآن پروت دی، د موبایل په سکرین باندې خلکو ته قرآن ښیي. هغه سړي د دې خبرې دعوه وکړه، وی 1400 کاله امت چې کمې روجې نیولې وي دا روجې نه کېږي. 1400 کاله امت یعنی مسلمانانو چې کمې روجې نیولې د دوی دا روجې نه دي شوي.
پاغه باندې د قرآن دلیل راوړو. وی الله فرمایي چې اتم الصيام الى الليل، تاسو روزه نیسئ تر د شپې پورې. او دا مسلمانان روزه ماتئ د ماښام په بانګ باندې، او خلکو ته ویل که ماښام بانګ چې ویل کېږي شپې که رڼای، جو خلکو ته رڼای، نو تاسو روزه ولې ماتوئ؟ وی دا خو دا ملایان وایي چې روزه پې ماتوئ. وی مه ماتوئ، قرآن کې الله وایي د شپې پورې روزه نیسئ. وی چا چې د ماښام په بانګ روزه ماته کړه د هغه روزه نه کېږي. د ماښام په بانګ به روزه نه ماتوي، روزه به هله ماتوي چې کله په اسمان کې تیاره راشي. خلکو ته وی دا مسله تاسو ته چا بیان کړې ده؟ خلکو ورته دا مسله خو موږ ته چا نه ده بیان کړې. وی تاسو څو کاله روزې نیولې؟ چا وی موږ 13، چا وی 40، خو ستاسو د سر روزې نه وي شوي. بس دا سړی په دې پوه کول غواړي چې سیبا اتم الصيام الى الليل. الله فرمایلی چې تاسو روزه ونیسئ تر شپې پورې. خو دا شپه د دې تشریح به موږ د نبی علیه السلام مبارک نه الو چې نبی علیه السلام مبارک د لیل ترجمه د لیل دپاره وخت کم ذکر کړی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله ماښام ټیم روا شي اذان وشي بس تاسو روزه ماتوئ. اوس دې د حدیث نه انکار کوي، دې حدیث نه مني. ولیار صاحب ورته وایي ستا د حدیث په باره کې څه خیال دی؟ هغوی ملاقات له تللي د دقې سړي وی حدیث وی دا خو 300 کاله وروسته لیکلی شي خبرې دا غلطي زما په حدیثو یقین نشته وی حدیث نه منم. وی دجال په باره کې دې څه خیال وی استغفر الله دجال کم دی وی دا خو دې خلکو د ځانه خبرې جوړې کړي. وی عیسی علیه السلام په باره کې دې څه خیال وی عیسی علیه السلام مړلی نشته وی. بس دا عقیده زما نوي نسل ته ورکولی کېږي، دا عقیده خلکو ته په دې موبایلو باندې ښوی کېږي. نو که چېرته چا د یو داسې سړي بیان واورېدو چې هغه دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام مړ دی، عیسی علیه السلام نه راځي دنیا ته، دا خبره یې وکړه چې دجال نشته، دا دې مولانو د ځانه خبرې جوړې کړي، تاسو یقین په الله وکئ چې دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج سړی دی، دی مسلمان نه دی. دی ځان ته مسلمان وایي خو دی د الله په دربار کې مسلمان نه دی، ځکه د ضروریاتو د دین نه انکار وکړو. او بیا دا مسله چې یو سړی وایي هلکه زه دا نه ویم، زه دا نه ویم چې نبی علیه السلام مبارک پیغمبر نه دی، لکه میرزا غلام احمد قادیاني به دا وی زه دا نه ویم چې هغه پیغمبر نه دی، وی هغه پیغمبر دی خو زه ورسره هم الله په پیغمبرۍ کې شریک کړی نه دی. وی په ما چې څوک ایمان نه راوړي دا هغه په کتابونو کې دي، دا خلک مرتد دی او کافران دي او زندقان دي، دا هغه په نظ موږ تاسو ټول مرتد یو. او هغه خلک دومره زور کوي، دومره کوشش کوي، خلکو له د بهر ملکونو ویزې ورکوي، خلکو له راشن رالیږي، خلکو ته خوراکونه ورکوي، خلکو ته نوکریانې او عهدې ورکوي، د دې دپاره چې دا خلک په دې میرزا غلام باندې ایمان راوړي او د اسلام د دایرې نه بهر شي. بس زموږ نوی نسل د دې خبرو نه دی خبر، هغه غریبانان د عقیدې نه دی خبر چې عقیده څه ته ویلی کېږي. ځکه پخوا به داسې وه چې مور و پلار به خپل بچي په کور کې کېنول، هغو ته به یې عقیده وښوله، هغو ته به یې ایمان وښو، هغو ته به یې د قرآن خبرې وکړې، هغو ته به یې د صحابو واقعات بیان کړل، هغو ته به یې د پیغمبرانو واقعات بیان کړل. هغې زموږ ځوانانو زموږ کشرانو به د کور کې د نغري په غاړه باندې ایمان او عقیده زده کړه، بیا د هغو سره چا په ایمان او عقیده کې بحث نه شو کولی. هغوی موږ د مور و پلار نه د ایمان او عقیده زده کړې ده او اوس خبره خطا شوې ده. او بیا مونږ پښتانه چې په ټوله دنیا کې کتاب او تاریخ لیکي چې 3 قومونه دا ډیر زورور قومونه دي، 3 قومونه دا ډیر بهترین خلک دي چې کله دوی ته د اسلام دعوت راغلی، دې خلکو د اسلام دعوت د ټولو نه اول او د ټولو نظر په جمع باندې قبول کړي. په دوی کې بیا څوک کافر نه دی پاتې شي چې کله ورته د اسلام حقانیت ښکاره شو. د ټولو نه اول عربو چې د اسلام حقانیت ورته ښکاره شو، الله جل جلاله فرمای ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، دا خلق به جماعت جماعت فوج در فوج په اسلام کې داخليږي. او بیا په پورا عربو کې یو سړی کافر پاتې نشو. دویم قوم دا د ترکو دي چې کله ترکیانو ته د ایمان دعوت ورسید، هغوی ایمان هغه ومنو او هغوی ته د نبی علیه السلام حقانیت د ایمان د حقانیت ورته ښکاره شو. هغوی په دین باندې داسې ایمان راوړو، په الله یې داسې کلک ایمان راوړو چې په ټولو ترکیانو کې یو سړی کافر پاتې نشو. او دریم مونږ پښتانه چې کله مونږ پښتنو ته د ایمان دعوت راورسید، مونږ په جمع داسې ایمان راوړو چې په مونږ پښتنو کې یو سړی هم کافر پاتې نشو. خو تاسو ته دنیا تاریخ ولټوئ، د ټولې دنیا کفر د دې 3 قومونو سره مقابل دی. د ټول نه اول یهودو نسواراو د دنیا کفر په عربو باندې محنت وکړو، د هغې عربو سره جنګونه کول، په جنګونو باندې ونه شوه،
په جنگونو باندې هغو ته شکست ورنکو. هغه یهودو هغه نسواراو خپله پالسي بدله کړه. هغه عربي دومره په بېحیایۍ کې دومره په فحاشۍ کې مبتلا کړل چې په هغه ځمکه چې په کومه ځمکه رسول الله مبارک ګرځېدلی په هغه ځمکه باندې هغو د امریکې نه د برطانیې نه د انډیا نه د دنیا د ګوټ ګوټ نه کنجرې راغونډې کړې او په هغه پاکه ځمکه باندې وګډولې. وایي ګډولې که نه؟ هغو پالسي بدله کړه چې دا مسلمان په توره نه والی کېږي. د دې مسلمان سره په ټوپک مقابله نه کېږي. دا مسلمان به په بېحیایۍ باندې وهو. د ترکیانو خلاف 100 کاله پابندیانې ولګېدې که ونه لګېدې؟ هغه ترکیانو ته دومره بېحیایي او فحاشي ورکړی شوه چې په ترکو کې به بیا چا پوره جامې نه اغوستې. او درېیم اوس په موږ پښتنو باندې د ټولې دنیا محنت روان دی. افغانستان ته رالل، روس راغی، خپل طاقت یې وازمیو، زموږ سره یې جنګ ونه کړی شو، شکست یې بیا موندو. امریکا سره د خپل ټولو طاقتونو راله، د هغې پښتنو سره د افغانستان په ځمکه باندې جنګ وکړو. 20 کاله بعد یې پوزه په ځمکه راښکوده او په شکست باندې ووته. نو هغوی وایي چې یاره د دې خلکو سره خو مقابله نه کېږي، راځئ چې خپله پالسي بدله کړو. نو اولنۍ پالسي دا جوړه کړه چې موږ پښتنو باندې د بېحیایۍ هوا عامه کړه. او تاسو سوچ وکئ، یو وخت په موږ داسې تېر شوی چې زموږ د کورونو د زنانو څادرې چا نه وې لیدلې. لیدلې وې چا؟ داسې زموږ باحیا زنانه وې، زموږ زنانه داسې پاکې وې. او یو دور اوس په موږ باندې روان دی چې د ټیک ټاک په پیجونو باندې د موبایل په سکرینونو باندې اوس د ټولو نه زیاته بېحیایي کوونکي پښتانه لګیا دي. او تاسو یاد ساتئ، الله په ګناه باندې صبر کوي. ګناهګار ته الله انتظار کوي، مهلت ورکوي چې دی به توبه وباسي. خو چې کله بېحیایي عامه شي که نه او فحاشي عامه شي، الله دې قوم ته بالکل صبر نه کوي. الله په دې باندې خپل قهر او غضب خامخا رالیږي او دا د دوی د تباهۍ سبب او ذریعه. نو یو خو یې راسره دا وکړه چې د موبایل په سکرین باندې زموږ نوی نسل یې هغه د بېحیایۍ په لویه لار باندې واچو. پخوا چې به د چا زوی ډرامو ته ووتو، فلمونو ته به ووتو، بیا به له خلکو پلار له پیغور ورکوه لکه زوی خو دې ډم شو، زوی خو دې پلانکی شو، زوی خو دې داسې شو. نن سبا په هر کور کې ډمان پیدا دي، په هر کور کې پنکاران پیدا دي، په هر کور کې هغه بېحیا خلک پیدا دي. خلک پې نن فخر کوي زما زوی ټیک ټاکر دی، زما زوی یوټیوبر دی، زما زوی فیسبوک کوي، زما زوی داسې دی او زما زوی داسې دی. نو یو خو بېحیایي هغه نفرت زموږ د زړونو نه وویستی شو. او دویم دا چې په موږ پښتنو باندې هغه د عقیدې د خرابولو دپاره کوشش شروع دی. کله راته یوه خبره کوي چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر نه دی، وایي د نبی علیه السلام مبارک سره په پیغمبرۍ کې نور خلک شریکان شته وایي، او دا خبرې به په دلایلو باندې ثابتوي. او کله به راته وایي عیسی علیه السلام مړ دی نه راځي، کله به راته وایي د دجال دا خبرې ټولې دروغ دي، کله به راته وایي دا قرآن چې دی وایي دا حق کتاب نه دی بلکې دا قرآن صحیح نه دی، په دې قرآن کې ډېرې غلطیانې شوي دي. کله به راته وایي حدیث مه منه ځکه حدیث خو خلکو لیکلي او د خلکو په خبرو باندې یقین نه دی پکار. نو که چېرته مونږ د دې خبرو نه ځان ونه ساتو او مونږ د ایمان او د عقیدې په باره کې فکرمند نه شو، نو تاسو یاد ساتئ چې مونږ به ډېر لوی نقصان طرف ته ورسو. نو زمونږ د ننني راغونډېدو مقصد دا چې مونږ دا خبره زده کړو. اسانه خبره ډېره اوږدې نه کومې، صرف دا خبره زده کوئ چې نبی علیه السلام مبارک سره جي آخري پیغمبر دی. د نبی علیه السلام مبارک نه وروستو به بل هیڅ یو پیغمبر دنیا ته نه راځي. دا زمونږ عقیده ده. که اوس یو سړی چې عیسی علیه السلام، نو تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام به پیغمبر راځي که امتي به راځي؟ عیسی علیه السلام به امتي راځي. هغه دعا کړې وه الله ما په دې بهترین امت کې شامل کړي. الله د عیسی علیه السلام دعا قبوله کړه. او د فتنو په دور کې چې دجال دا به یوه خطرناکه فتنې نبی علیه السلام فرمایي، هغې فتنې د ختمولو دپاره به الله عیسی علیه السلام رالیږي. خو په طور د چا جي؟ د امتي به راځي. خپل شریعت به ورسره نه، خپل کتاب به نه، د قرآن پابند به، د دین محمدي پابند به، او د نبی علیه السلام مبارک د احادیثو د فرامینو پابند به. نو زمونږ عقیده سره جي چې نبی علیه السلام مبارک آخري پیغمبر دی. د نبی علیه السلام مبارک نه وروسته به دنیا ته بل پیغمبر نه راځي. دا محکمه عقیده ده، په دې کې د سره د شک شبهې گنجایش نشته. که څوک ستاسو سره په دې باندې بحث کوي نو تاسو هغه ته وایئ زموږ درته دونه سلام، زموږ سره په دې څه مه کوه، بحث مه کوه. بیا خصوصا په دې موبایلو باندې د احمدیه په نوم باندې چینلې دي. د څه په نوم باندې جي؟ احمدیه. صحیح ده که نه؟
دا د احمدیه په نوم باندې چې څونه چینلې دي دا ټول قادیانیان چلی او دا قادیانیان او تا ته قرآن وایي تا ته به څه وایي شي قرآن به درته وایي تا ته به هم د نبي علیه السلام هغه احادیث دي خو د هغې تشریح به غلطه کوي دا مرزا غلام احمد قادیانی به تا ته پیغمبر ثابتوي او تا ته وایي چې په دې ایمان راوړه نو دا حالات په موږ باندې عام کیږي پخوا موږ پښتانه د دې خبرو نه بالکل محفوظ وو د هغې وجه دا چې موږ پښتانه په خپله عقیده کلک ولاړو محکم او مضبوط ولاړو په پښتنو کې شیعګان نو کوو نو پکې په پښتنو کې هغه قادیانیان نو په پښتنو کې داسې څوک نو چې هغه د عیسی علیه السلام نه انکار کو په پښتنو کې داسې څوک نو چې هغه د خدای نه انکار کړی او اوس تاسو دا موبایل ولټوئ په دې موبایل باندې په زرګاو په لکاو خلک راځي جبه پښتو وایي خدای نشته مړه خدای کم دی دا خو دنیا په خپله پیدا ده او نعوذ بالله نبی علیه السلام مبارک صحابو ته هغه سپکې سپورې وایي چې په غوږونو د اورېدو قابلې نه دي نو موږ تاسو ډېر احتیاط کوو چې د موبایل د سکرین نه د چا نه قرآن څه کوو جي نه زده کوو د چا نه د دین نه زده کوو دغه خلک د قرآن په نوم باندې موږ له دوکه راکول غواړي زموږ ستاسو عقیده او ایمان بربار بدول غواړي نو موږ تاسو د ځان د دې خبرو نه وساتو او د دې خبرو د نورو ته هم دعوت ورکو د پاره دی چې د نورو خلکو ایمان محفوظ شي ځکه دا ډېره د خفګان خبره ده چې زه د مثال په طور مسلمان یم او زما د ورور عقیدې داسې چې هغه د اسلام نه خلاف وي نو په یو کور کې دننه چې مسلمان او کافر پاتې کیږي په دغه کور کې برکت څنګه راشي په دغه خلکو به د الله رحمتونه څنګه وورېږي نو زما خپلو مشرانو ته درخواست دی چې دا څونه مشران ناست دي دوی د خپلو کشرانو نه تپوس کوي چې بچیه زموږ به په نبي علیه السلام څه عقیده وي موږ به په قرآن څه عقیده لرو موږ به د عیسی علیه السلام په باره کې څه عقیده لرو موږ به د دجال په باره کې څه عقیده لرو او دا څومره ځوانان ناست دي دوی د خپلو ملګرو نه هم په دې کې تپوس کوي که هغه ملګري په دې عقیده کې ګډوډي هغوی ته د اصلاح کوي هغوی د جومات ته راولي هغوی د درسونو ته کښېنوي دپاره دی چې د هغوی د ایمان او د عقیدې حفاظت وشي انشاءالله صحیح ده که نه انشاءالله نو کوشش به کوو د خیره خبره یې زده شو جي اسانه عقیده ده ګران نه ده خو خلک پکې موږ په دوکه کې اچوي عقیده دا ده چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی د نبی علیه السلام مبارک نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي د نبی علیه السلام سره په نبوت کې هیڅوک شریک نشته هیڅوک سره نشته جي بس دا اسانه عقیده ده دا یاد کړو خپلو کشرانو مشرانو ته وښایو د دې دپاره چې موږ د عقیدې د نقصان نه بچ شو ټیک شو جي